منزل ملک غرنا قدمنا فولدی ساتلی مپزړو کې ایماننا فولدی منزل ملک غرنا قدمنا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ورونو دا کوم دا علم چې موږ شروع کړی دی ته وایي علم النحو. موږ غواړو د الله په فضل او کرم او توفیق نه پس ستاسو ته وړاندې کوو د علم النحو متعلق سه اهم اصول او اهم قواعد هغه خاص داسې انداز کې په داسې اسلوب سره چې هغې کې تطبیقات او عملي کار زیات وي، پریکټیکل کار، او خاص کر موږ به کوشش کوو چې مثالونه ټول د قرآن او حدیث نه پیش کړو تاسو ته، او زر ده چې دا به تاسو زر په دې راتلونکي ویډیوانو کې وګورئ. نو موږ غواړو چې ستاسو حضور ته علم النحو په تطبیقي انداز کې پیش کو ان شاء الله. ښکاره خبره ده چې علم النحو دویم نوم علم الاعراب دی، او مونږ چې په دې اساس چې اوس ریکارډ کوو ویډیو کوو دې کې بس مونږ ډېر ترکیز او اهتمام صرف او صرف په تطبیق او عملی جانب باندې پریکټیکل کار باندې، نه تفاصیل، ځکه تفاصیل علماء خو تفصیلي بیان کړي دي. مونږ به صرف او صرف تطبیقي جانب پریکټیکل کار باندې ډېر ترکیز کوو، او خاص کر مثالونه به قرآن او حدیث په رڼا کې تاسو ته واضح کوو د قواعد او د اصولو دپاره، او کوشش به کوو چې په اسان اسلوب کې او په لږ وخت کې کوشش به کوو ان شاء الله چې 3 منټه یا 3 منټو نه کم وخت کې هر ویډیو په تاسو ته وړاندې کوو. او دا ویډیو ډېر ملګرو په مختلف چینلونو باندې یوټیوب باندې چې شیر کړی دا، ډېر ملګري په فیسبوک چې څوک غواړي چې د دې نه راځو د علم النحو تعریف ته. د علم النحو تعریف هو علم بقواعد يعرف بها أحوال آخر الكلمة من حيث الإعراب. دا یو داسې علم دی چې په دې سره موږ دا مشتمل دی په قواعدو باندې، چې په دغه قواعدو باندې موږ کولی شو چې وپېژنو او معرفت حاصل کړو د آخر الکلمې چې کوم احوال دي د حیثیت د اعراب نه. مطلب د یو کلمې اخر باندې چې کوم حالت راځي، نصب، جر، رفع وغیره، رفع، نصب، جر، دا ټول چې پرې راځي دغه چې موږ ته ښیي چې د کلمې اخر له نصب ورکړه یا جر ورکړه یا زیر وغیره، دا صرف او صرف موږ ته علم النحو ښیي، او دغه نه چې بحث کوي هغې ته علم النحو وایي. او دویم نوم یې دی علم الاعراب. مثلا زه به یو مثال تاسو له درکم، هغه دا چې مثلا ان ربکم الله، نو اوس وګورئ ربکم، نو ربون کې اخرنۍ کلمه با ده، آخر الکلمه با ده، نو دې باندې چې زور زیر ښکاره شو د دغې عامل د وجې نه. دا چې موږ وپېژنو چې د اخر د کلمې له موږ د حرکت ورکړو، د چا په واسطه مو ورکړو، د چا په مدد باندې، د علم النحو. ځکه چې ان نصب ورکړي خپل اسم ته او رفع ورکړي خپل خبر ته. وروسته وضاحت راځي. راځو موضوع د علم النحو. موضوعه د علم النحو موضوع الکلمة والکلام دی. او دریم خبر مطلب دا بحث کوي د کلمې او د کلام نه وروسته وضاحت ان شاء الله راځي. دریم قسم فائده د علم النحو، فائده او غرض به څه وي. ښکاره خبره فواید ډېر زیات دي. یو سړی د خطایۍ نه بچ کېږي په کلام د عرب کې، دویم د قرآن حدیث صحیح فهم په دې سره ملاویږي، دریم د عربیت ورسره زده کېږي وغیره، نور هم ډېر زیات فواید دي تاسو نه پټ نه دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.